دی تر دې پوره فقها لیکلي دي چې که د یوه سړي ژمی و جروب یې باد وکړو بیا ماشاءالله چې د غره پښه وي رابړ بوټ سره د جروب والی وي بیا دیاته سامه ته راولویږي جامات ته رننوځي بیا ستی داس نه چې جامات ور پرېږده چیرې مړه کس داسې شاعر وړی وي ویس دا یې تو سره په صف کښې وداري دا د جامات به قدرې دو که نه ادهګي نه ور سره سړي ته څومره تکلیف وي ادهګي ته خو بې واسطې نه جامات ور پرېږدي ځکه چې بیا وي یې مغوندې الرژي مریض فقها لیکلي دي د جروبه ټکی راوړی دی امیر صاحب داسې داسې ځونه فتواجاتې د بینوک جروب ټکی لیکلی دی چې که د غره د رابړ په بوټ کښې ولې پښه وه چې اغمالي نرکوژ وی پیرا میاشتې وینځلې نه وي جامات او لر وره چې دی درېمي دا ناجایز دي او بله درمه خبره ده چې درود شریف وایي چې یوه دوې مسلې بیان کړي او حدیث شریف ته د حدیث شریف تخت څو احکام دي حدیث شریف خدا دی چې خوش پیغمبر فرمایي چې یو داسې وختو په دا امت روشي چې په جامات کښې و خلک دنیاوي خبرې کوي لکه همیش مجلس لکه همیش څه یي همیش دنیو خبرې څه کوي دې حدیث په ضد شمیش تو سره غلی با نور خلک نه دی دنیا خبرې دي چې د دین نه وي خو خدای څه فرمایي یعنی چې دغه سره کښېنېمه صحابه ته یې دغه خلک سره اور کښېنېمه الله جل شانو د دې خلک نه بې پروا دی خالی خبره دا مرادو چې کیم خلک د الله په کور شه خبره کو صحابه ته خوش پیغمبر فرمایي چې و صحابه د خلک سره مکشني ادهګي نه الله جل شانو بې پروا دی یعنی په دا مجلس کې هیڅ خیر نشته دی او دینا بل مخلوق نه دی مراد نور څوک نه درېمي په جامات کښې صرف دامره خبره چې ضروري خبره وي د دنیو کولی یې شی دا میږ وله صلابات نوې زړې څه دي دې حدیث پرو سره ناجایز دي اجامته ډېر آداب دي اجامته د پوره ډېر احکام دي د حدیث پرو سره خو خبرې ممنوع شوې ضرورت په قدر خبره وکړه ټیم پښتنه یې او دوسته ځون معلوماوې چا مطلب بیمور پرسید وکړه پتونکا پارین نه وی تردام را ویلې چیرې ورکوي ترداره هات پورا خوشته اجازه ده خو د همیشې کومې صلابات دي چې ټول نوې زاړې د دنیا ټول خبرې نه یا ته بیانېږي دا د دې حدیث پرو سره فقها لیکلي دي په دبسې مډل کتابونه ولاټول چې دا ناجایز دي ناجایز یوه دومه مسله ادهګي نه یوه دار خطلې دو چې اجامات آداب هدي جامات او د نور مزګه په میان شي د کونه د جامات د بازوره د کور د وختره په میان شي ډېر لوی فرق دی په جامات شي سړایا کچیرتا اگرباتې چا لګاوله خو خلک ته تکلیف وزن دا نه شکړي دا مې باره دا مسلې ټول رواستله مو چې واته یوره په دا خپل سره پوي کې نور بشخوله پړېره غوټه غوټه ژاغېږي خو چیرې خو د خپل ژوندۍ معمولات هم څرنګه دي واړی وړکې رواستل جامات ته چې د جامات د برموزي خاطره وي لیا ته ژاغېږي لیا ته شور کوي ناجایز دي ناجایز فقها لیکلي دي آبا شعور وړکې وي لکه دا چې وایي کسا په تعلیم ها پیږي شور نه کوي پوک ها دی ګاندګي ها نه جامات نه برموزوي داسې به شعور وړکې خو راوستل جایز دي امیش خو چې په کور شه مور ستړی وي او ورته یې سړی خوا جاموته تاسې دا ژړکی پلوس در سره ونڅه چې دا کار وختي پوره په جاموته کښې وکړي او ډېر ویني میشتو چې وژاغ په وکړي سړی دا وړکې در سنبال کې مایر والی کله دا د دې حدیث پرو سره خوش پیغمبر د خوږه حدیث پرو سره دغه شي اجازات نشته که یوه سړی لمانځ کوین که جامات ته وږه وخوړه پیوز یې وخوړ بل داسې بدبودار شای و هغې سره جامات ته تاک جایز نه دی خوش پیغمبر فرمایي لا یقرب من اکل من هذه الشجره فلا یقربن مصلنا
چې دا بینوک بیټه چا وخوړ پیوز یې وخوړ لهسن یې وخوړ وږه وخوړه بل بدبودار بوټه یې وخوړ دا وکه جماعت ته نرسي نبی سلام خلق منع کړی دی دوی واجې دي یوه وجه خو دا درې چې دی نه فرشتي ته دا فرشتي نه وي دا ډېر پوک مخلوق دی دغه تکلیف وي ځلې بل ډېر سره نږدې څوک وي لوړ وي هغې ته تکلیف وي درمه خبره دا چې جماعت ډېر پاکیزه زوی دی دا یو طهارت غواړي یو احترام غواړي چې ته دا را بینوک ورنه د جماعت ته دا د جماعت احترام دی که بېقدري اصل شی دا شی هر هغه انسان چې د صراط امر متعفن وي سړی خوشحالی خوند کوي خوش پیغمبر فرمایي چې الله جل شانه او پوک خلک ډېر خوش کوي محبت ورسره کوي او خصوصي زه خپل باباګونې نه دا گزارش کوم دا تکبر نه دی چې رضوانه نوی جمار وغندي دا تکبر نه دی خوش پیغمبر فرمایي من کان له شعر فلیکرمه چې د چا وشته وي یا د خوشحالي جوړوي رنګ دا ورکوي غوړاوي دا ژمنځکاوي دا صفا سوترا نظیف شفاف د چې وي هبوډه وی صفا سوترا څومره خوند کوي او څومره د سړي زړه وهه ورته کوي که نه په صف شی داسې سړي درېدل چې د هغې بېدرېمي فقها دا د مستریونه مردوړې لاړلې جومي صف ته راوړل دا یې مکروه ګڼلي دي چې ته په یوه مجمع ته په یوه لباس شی نشې درېدلی او ته زورور رب ته په لباس شی وردارې چې ته مجمع ته پکښې خفه کېږې بیا دا د جمع تل یا د لمونځه احترام دی که بې احترامي او بل په لمونځه کښې ټیخای کول امام ته خدا را جایزه دو چې غوړه دا تازه جلالی امیر چې غوړه ورته تازه نه کي بیا کله کله قرات یا ته شاق شي خدا امام نه علاوه بلا ضرورت ټیخ کول ها جایز نه دی او زه په ایمان درځي دا گایز په لمونځه وداره هغې غوږې نه یو ګوښ کېږي نه خو کور دی شود شه یوره دی ټیخ وکړه اوس یې سنبال کا فقها لیکلی دي چې باقاعده کوشش کې چې ته خپل ټیخای سنبال کې نه سنبالیږي بیا خو انسان کمزوری دی بیا خو انسان په دا کښې بیا بس دی خو دا قغو پغو چې کیمه دو دا د لمونځه لمانځ کوونکي په لمونځه باید اثر غورځوي د امام په توجه باید اثر غورځوي نو حتی المقدور و ټیخای سنبالوي که نه سنبالېده بیا خو د انسان وزر وي مجبوري وي خو چونکې چې دا کیم موره وجه پخو پخودو دغې ته هم فقها ټیک نه دی ویلي البته انسان کمزوری دی که بلکل نه سنبالېده بیا د سړی ټیخېږي هغې بندل میز نه پاسېدېږي تر دومره پورې لیکلی دي فقها چې که د ټیخ سره اووز ووت اوخ یعنی الف خای لیکلی دي دا لمینځ دی فاسد شي نو ځینې مسالې داسې وي چې د میژ ور پکر نه وي خو وي ډېرې اهمې لمانځ کوونکي ته تکلیف وي اجامو ته بې قدري وي مطلب د فرشتي ته تکلیف وي ځنې دا ټول معاشره په دا باندې خوشحالیږي په دا باندې خرابېږي نه نو اجامات احترام اجامات قدر اجامات عزت دا د میش د توسې ذمهواري دو یوه ښه معاشره بیا ولې تشکیل کېږي چې کله ها د جماعت وختري ها د شریعت ته اصول تخت وي الله جل شانه دا موها د جماعت تمام آداب او د حقوق پاسدار جوړ کو او سره د توسې ټول سبحانك